موږ له خو هغه جنگ نه دی راغلی د عفرا بیبي د زامنو په شان دی چې وواړه کله د یو نه توره غواړي تورې ورسره خپلې نه وي کله بل نه توره غواړي کاکا دا توره لږه راکړه سګې بچیه لږ جنګ کوم د دین فدایانو قسم په خدای موږ ته دا دین په داسې تکلیف را رسېدلی نن زما په جومات کې مدرسه کې زه د پکې دپاره زر چاندې غواړم چانده راوړئ پکې جوړو چانده راوړئ پکې جوړو الحمدلله دلته څومره کلی دی ستاسې الله دې نور مزید ترقي درکړي استاد دا ټول کورونه چې جوړ شوي په چانده مو جوړ کړي جواب راکړي نه په چانده نه دي جوړ شوي یا د چا زوی سعودي کې دی یا خپله غریبي کړې ده خو کور دې جوړ کړی زوی له چې ته واده کې په چاندو یې نه کې لیکن زمونږ د مدرسو زامن پکې زمونږ وي خو چانده ورته د کویت نه راوړو زامن سبق زمونږ وي چانده د سعودي نه غواړو زامن زمونږ سبق وي چانده مونږ نورو ځایونو ته ځو هلکه ګاډي باندې مو سپیکر لګولی چانده راوړئ مدرسه ده او دا ده ای زما د کوچیانو کلو والاو خپله به مونږ او تاسې ځان سره سوچ کوو چې زما په یو کوټه کې پکې لګېدلی هغې لاندې د کلي خلق نه اوسېږي هغې لاندې څوک اوسېږي زما بچي څوک اوسېږي هلکه دا چې کوم فارغان دي لږ ودرېږئ دا فارغان دي که نه حافظان ودرېږي که دا حافظان دي تاسې هم ودرېږئ ودرېږئ شابه زه تاسې یو کس نه تپوس کوم جواب به راکوئ بچې ته د کوم ځای د دې کور د کوم ځای کې دغلته ته بچې د کوم ځای ټول دم دې ځای کوم د دې کلي علاقې لاسونه بره کوي چې د دې کلي علاقې والا کسان لاسونه بره کوي ټول دم دې ځای دي تاسې چې کوم د دې ځای لاسونه بره کوي د دې ځای کلي هلکان چې دي واورئ دا ناظره خوان سبا له دا حافظان جوړېږي ستاسې ضمیر څه وایي زما دا بچی حافظ قرآن جوړم دی چې ورځ د قیامت راشي نو دی به په اوږه باندې ما جنت الفردوس ته رسئ که تا به رسئ جواب راکړئ نه نه جواب راکړئ صحیح د پښتو جواب راکړئ څوک به رسئ تاسې به رسئ پلار به رسئ ماما به رسئ کاکا به رسئ نیا به رسئ دا به د یو خاندان نه 10 کسان جنت ته بوځي څو کسان او په ایمان او پکیله بډابېرې ته راځئ اسې دا غیرت دی دا بچی به تاله څه وي کښېنئ زویه دا به څه وي چې پرېږدئ باباګانو پکې هم چې د چاندي راته اغوستلو تا سره زموږ د دې ګرمۍ غم نه و دا دی نن نظم جنت ته پلاره چې ته مې د ځان نه وړاندې نه یې بوتلی او زما پکې تا په چانده د پېښور نه راوړلو